بسم الله الرحمن الرحیم. نانی ویلاک سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبر وکړو د افغانستان او د پاکستان خو لږ برا شو په دې باندې به سټارټ کې خبرو کو چې کوم غیر قانوني افغانان د تیر 50 کال راسې په پاکستان کې ژوند کولو د هغې څه صورتحال دی، آیا دغه افغانیان ځي روان دي که نه پاتې دي، د خلکو په ذهنونو کې څه سوالات دي چې کم غیر قانوني افغانان گرفتار کړو، جیلونو ته بوتلي، بیا کچرو ته پیش کړو، د هغې څه وشو، هغې آیا بارډر نه یې واړول که وینړل یا همدلته په پېښور کې پراته دي. په دې باندې به هم خبرې کوو. دې سره چې کوم جنګي صورتحال د افغانستان او د پاکستان په هغې باندې به هم خبرې کوو. کوم چې تجارت روان دی په هغې باندې به هم خبرې کوو. غوړمنۍ خبره چې کوم غیر قانوني افغانیان دي، د های کورټ لخوا هم دغه ویلی شوي چې کوم غیر قانوني افغانان دي هغې دي فی الحال چې کوم دی نو په ضمانتونو باندې پرېښودلی شو. خو موږ وکتل چې غټ بیان پکې کوم د چیف ایگزیکټیو و، چیف منسټر و سهیل خان افریدي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، نو هغه یو بیان بلکې جاری کو او خپل کسانو ته هم دا وویل چې یو غیر قانوني افغانۍ به هم تاسو نه ګرفتاروئ نه بیلیږئ، ځکه چې کوم صورتحال روان دی په بارډر باندې چې کوم جنګ دی یا دغه لارې بندې دي، نو دغه غیر قانوني افغانۍ که تاسو ګرفتار کړي نو دی به چېرته ځي. په دې باندې بیا دغه خبره لاندې راله، بیا پولیس فورسز ته راله، بیا پکې سی پی او بیان جاری کو. په سوشل میډیا باندې موږ ګورو مختلف ویډیوګانې مخې ته راځي، په هغې کې هم دغه ویلی کېږي چې دغه غیر قانوني افغانان چې کوم دي دا به نه ګرفتاروئ. خو دې کې څه ځینې افغانیان وروڼه ګیله کوي چې دغه خبر خو دې مخې ته روړو چې دغه غیر قانوني چې کوم افغانیان دي دا به نه ګرفتاروي. خو موږ وکتل چې کوم ابابیل فورس دي، رایډرز دي، هغې ګرځي بازارونو کې یا بل ځای کې موږ تانګئ، نو په دې باندې هم څه اکشن اخیستل پکار دي. خو په دې باندې به هم موږ دغه خبره مخکې وړاندې بوځو چې په دې باندې هم سی سی پی او صاحب څه اکشن والي. خو باقاعده سی سی پی او صاحب چې کوم موږ ویډیوګانې کتلې په سوشل میډیا باندې کوم خبر مخې ته راتلو، هغې کې ویلې شوي هم دا و چې کوم تاڼې حدودو کې پولیس والا تنګول که هغه رایډرز دي که هر څوک نو د هغه تاڼې ایس ایچ او خلاف یا د هغه مرزا خلاف به هم کاروایی کېږي چې دغه کسان ولې تنګوي. خو پکار دغه ده غیر قانوني افغانیانو له هم پکار ده چې کم د 50 کالو راسې په پاکستان کې ژوند کوي او هغې ته بار بار دغه ډیډلاین ورکړی شو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. د نه مخکې هم تاریخونه ورکړي په هغه ټایم کې دغه بارډر هم کولو، جنګ صورتحال هم نو، پکار دغه وه چې دوی خپل ملک ته تللی وی، خپل افغانستان ته تللی وی. بل خوا د افغانستان حکومت دغه دعوه کوي لګیا دی چې موږ ته د هیڅ چا ضرورت نشته، د یو شي ضرورت نشته دی. دغلته کې په پاکستان کې د هغې په لکونه خلک ژوند کوي لګیا دی. پکار خو دغه ده چې دغه افغانستان راپاسي او دغه خپل غیر قانوني افغانان چې کوم دي هغې باعزته طریقې سره بوځي، هغې له ځینه ورکړي او هغې ته خپل چې کوم روزګار دی هغه روان کړي. دې سره که موږ د تجارت خبرو کوو، تجارت ډېر زیات متاثره ځکه دی چې موږ وکتل تقریبا چې 15 میاشتې یا څه د پاسه 15 میاشتې پوره کېږي دغه بارډر چې بند دی، نو د دې د وجې چې کوم خلک دي هغه ډېر زیات متاثره دي. تاسو وګورئ چې د یو ګاډي سره تقریبا 15 تنه یو ټریلر سره کار کوي، نو د هغه 15 تنو پوره یو فیملی شاته هغه فیملی چې کم دی نو د خوراک څښاک یا داسې نور د ضرورت چې کوم سامان دی د هغې نه متاثره دی. ولې چې بارډر بند دی، هغه ټریلر اوړي نه، سامانونه پکې شته دی نه، چې کوم سامانونه هغه خراب شو. اوس هم ځینې تجارتي خلک وایي چې یاره پکار ده چې دغه کسان دی خپل منځ کې کینی، که افغانستان دی که پاکستان دی، ټیبل ټاک دی وکړي، دغه خبره په خبرو ختمیږي. دغه جنګ به در کومه پورې روان وي، په دغه جنګ کې به ټول عمر چې کوم دی نو په جنګ کې چا ګټه نه ده کړې، تاوان دی، نقصان دی. که ګورو نو اخوا هم مړي دې خوا هم مړي. خو پکار دغه ده اخره کې به هم دی د جنګ نه بعد که 20 کلونه تیر شي دغه جنګ وکړي، نو هغې نه بعد به هم دی راځي او دی به کیني خپل منځ کې به خبرې اترې کوي. نو دغه خبره چې دی بیا د 100 کلونو بعد کوي، نو پکار دغه ده چې دی اوس راپاسي او دغه خبرې وکړي، په دغه خبرو باندې کینی، خبره عمل درآمد وکړي، دغه خبره ختمه کړي او دغه تجارت هم دوباره شروع شو چې کوم همدرفت د پاکستان او د افغانستان درمنځ چې هغه هم شروع شي. خو پکار ده چې دغه صورتحال اوس چې کوم مزید روان دی، زمونږ څه امیدونه وو، زمونږ د خلکو امیدونه چې په دې منځ کې به یو بل ملک راپاسي هغه به کینی. خو اخوا هم چې ګورو نو په دنیا کې یو ډېر بد صورتحال روان دی چې کوم ملک ته یا کوم ځای ته خبره اړی نو هلته کې خپله یو جنګ روان دی. نو نه پوهېږو چې دغه جنګونو نه به آخر جوړېږي، دغه افغانستان او د پاکستان حل به سره وځي. خو د ډېرو خلکو سترګې هم دي. بل خوا اوس
په دې باندې موږ نه پوهېږو چې زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي بیان جاري کړي چې افغانیانو ته به تاسو څه نه وایي، نه به یې ګرفتاروئ، نه به یې لیږئ. بل خوا موږ ګورو چې د وفاق لخوا بیانات جاري کېږي چې تاسو د افغانیان بهر کوي. که موږ په دې باندې لږه شانتې خبره وکړو نو زموږ دهشتګردي چې کومه ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیاته ده. که دلته کې حملې کېږي نو هغه په خیبر پښتونخوا کې کېږي. که نور داسې څه خطرې راځي نو هغه په خیبر پښتونخوا کې کېږي. نو بیا ولې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي دغه غیر قانوني افغانیان ولې نه بار کوي؟ دغه یو سوالیه نشان د وفاق لخوا په خیبر پښتونخوا د صوبې په وزیر اعلی باندې دی. بل خوا موږ ګورو چې هر څه د وفاق په انډر کې، د وفاق په انډر کې چې څه وي کومه خبرې هغه منلی کېږي. دغلته کې اوس دغه خبره ولې نښتې ده؟ د دغه خبرې سوال مطلب هر عام وګړی سوال کوي چې یو خوا د وفاق لخوا یو خبر راځي، بل خوا په صوبه کې چې کوم وزیر اعلی سهیل افریدي دی هغه بل څه وایي. نو دغه خبره پکار ده چې په دې باندې هم وفاق او صوبه راشي او په یو ټیبل باندې کینی خبرو کې، ځکه چې دا خبره نه د وفاق ده نه د صوبې ده، دا خبره د پاکستان د ځمکې ده او د پاکستان په ځمکه باندې چې کوم صورتحال جوړ دی نو پکار نه چې دغه صورتحال نور هم خراب شي. پکار ده چې دغه صورتحال لپاره یو حل وویستلی شي. سیاسي اختلافات یو اړخ ته، خو چې کله د ملک خبر راشي، د ولس خبر راشي نو په هغې کې بیا یو کېدل پکار دي. دا زموږ نانی ولاک در بل ولاک پورې مال او زما ټیم نه راکړي اجازت. د الله پامان.